شام د فلسطین د یمن مسلمانان رونه او خویندې محفوظ نه دي او ما تا په خپلو کورونو کې د بچو سره ناست یو او دردم په زړه کې زما ستا د هغوی دپاره نشته چې د مسلمانۍ اخري حق دی زما رونو یهود د خپل دین دپاره وګورئ څومره خوارینې کوي چې په زرګونه فلسطینیان ماشومان شهیدان کړل په زرګونه فلسطینیان خویندې شهیدانې کړي په زرګونه فلسطینیان مسلمانان الکان ځوانان بوډاګان شهیدان کړل په زرګونو جماعتونه شهیدان کړل ورشي په زرګونه بنگلې او کورونه وران ویجاړ کړل زناور یې مړه کړل مرغان یې مړه کړل کربلا یې جوړه کړله ستا په خویندو ورونو باندې اوبه یې پې بندې کړلې روټۍ پې بندې کړې کفري دنیا ته اعلان وکړ خپلو ملګرو کافرانو ته اعلان وکړ چې فلسطینیانو باندې اوړه مه خرڅوئ وربشې پې مه خرڅوئ کجورې پې مه خرڅوئ غنم پې مه خرڅوئ اوبه ورته مه ورکوئ اقتصادي پابندیانې پې ولګوئ ولې قیامت به نه جوړیږي زما ستا ایمان الله جل شانه ته منظور نه دی استغفر الله یا الله موږ سخت بزدلی و الله موږ درنه بخښنه غواړو الله موږ ډېر بیکاره مسلمانان یو بله ورځ به صلح هم وشي خو د الله جل شانه امتحان خو تیر شو صلح به وشي او موتا به یو صلح وشوله او بې غیرته مسلمان اول ځان ته ویم بیا تا ته ویم ای بې غیرتې مسلمانې اول تا ته هم ویم ای خورې او بیا ځان ته ویم چې زموږ ستا په زړه کې د فلسطینیانو دپاره اوښکه د سترګو نه هم اوښکه وتې په زړه کې هم درد راغلی چې یا الله دا ولې ته خو به موږ نه د فلسطینیانو په باره کې تپوس کې الله هغه فلسطین چې په هغې کې د پیغمبرانو قبرونه دي او د دومره پیغمبرانو قبرونه چې هغوی تعداد نشته هغه فلسطین چې په هغوی کې د صحابه کرامو قبرونه د هغوی جسدونه مبارک او مقرنګې روغ پراته دي پیغمبر او صحابه د الله جل شانه نه خورې کوي مقرنګې روغ پراته دي او د بر نه پې بمونه راورېږي هغه پیغمبران به الله جل شانه ته ګیله نه کوي یا الله ولې د ځمکې په سر یو مسلمان نشته یو ایټم والا ملک نشتا یو میزایل والا ملک نشتا یو تمانچی ټوپک والا مسلمان نشتا یو صلاح الدین ایوبی نشتا یو عمر فاروق نشتا محمد ابن قاسم نشتا یو موسی نشتا ولی پیغمبران به ډیره ګیله کوي موستانه یا الله سخت ډیر مسلمانان دي زمونږ په جسدونو باندې بمونه راورېږي الله دا ولې دا مسلمانان خاموش دي دا باچهان د مسلمانانو ولې خاموش دي الله تا دوی سره د رزق وعده نه ده کړې لکه څنګه چې زمونږ امتیانو سره کړې وه الله دوی به د ولږي نه مړه شي دوی د مرګ نه یریږي الله پیغمبران خو الله وفات کړي که نه د رسول الله سلم امتي ولې د مرګ نه دومره یریږي باچا صاحب تا ته ویم د اسلامي ملکونو بادشاهانو وزیرانو صدرانو گورنرانو وزیرانو صاحبانو تاسو ته ویم د الله دپاره الله جل شانه په مخ کې به حاضري کیږي او که نه به کیږي زما دی د الله په وحدانیت باندې 1 میلیارد کرته قسمي چې د دغه بادشاهانو نه به الله جل شانه تپوس کوي والله چې د فلسطینیانو د یوې څاڅکې د وینې حساب الله جل شانه به دا د مسلمانانو سره کوي دا به د بادشاهانو سره کوي دا به د گورنرانو سره کوي که ته اجونه کې تکړه شه که عمرې کې تکړه شه خو چې تا کې کله د صلاح الدین ایوبي غوندې ایمانی جذبه نه راغلي اسلام دی الله ته قبول نه دی چې په تا کې د محمد ابن قاسم غوندې جذبه نه راغلي ایمان دی الله ته قبول نه دی که په تا کې د عمر رضی الله تعالی عنہ غوندې جذبه نه راغلي زما باچا صاحب زما وزیر صاحب که ته د هر یو ملک باچای که ته د افغانستان باچای که ته د پاکستان باچای تا ته ویم که ته د ترکو باچای تا ته ویم که ته د هر یو اسلامي ملک بادشاهی او تا د دې خلاف د خپل وس موافق اواز نه اوچت کړي هر سړی د خپل وس موافق اواز به اوچتوي لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله جل شانه تپوس نه کوي د هر یو انسان نه مګر هم د هغه د وس موافق ای باچا صاحب که چېرته تا سره ایټم بم دی او ته د اسرائیل خلاف نه استعمالوې
دغه اټم بم د دې تپوس به الله جل شانه ستانه کوي دا ستا دپاره ستا د رعیت دپاره د جهنم ته د تلو دپاره کافي دی که تا سره میزایل شته او ته پې د فلسطینیانو دفاع نشي کولی دغه میزایل ستا دپاره او ستا د فوج دپاره ستا د پولیسو دپاره دا د جهنم د ورتلو دپاره کافي دی او حجت دی او دلیل دی که تا سره هلیکاپټرې او تیارې شته جټ شته او ته د فلسطینیانو وروڼو او خویندو د هغه ضعیفانو د هغه شهیدانو د هغه وږو د هغه تږو په نصرت او په حمایت کې نشي استعمالولی قسم په الله ستا هلیکاپټرې او ستا دا جټ دا به تا د الله جل شانه د عذاب نه خلاص نه کي خپل غالي الله جل شانه ته خلاص کوي هغه صدام حسین چې خلکو به ورته بیکار او لوفر بادشاه ویو هغه ته یو زنانه ورځي ای وای ته څنګه بادشاه سیوي وګوره اسرائیلو په ما باندې ظلم وکړ ما ته کنځل وکړل ما ته لاس راواچاو ای صدام حسین ته به د الله جل شانه حضور ته نه ورځې ای د عراق بادشاه ای د غیرتي ملک بادشاه ای د انقلابي ملک بادشاه زما تپوس به الله جل شانه د ستانه د قیامت په ورځ باندې کوي زما به د قیامت په ورځ باندې لاسي صدام حسینه او ستا به ګریواني ته څنګه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بچی ته څنګه د محمد ابن قاسم بچی ستانه به زما تپوس کیږي څه وکړل صدام خپل مجلس لا ختم کړی نو او د فوج مشر ته اعلان وکړ وایي داسې وکړه جرنیل صاحب چې په اسرائیلو باندې میزایلې ور ووروه په همغه ورځ باندې اسرائیلو طرف ته د میزایلو رخ او مخ که او په سلګونو میزایلې په اسرائیلو باندې وورول خپل ایمانی غیرت دا ښکاره که زما وروره حجاج ابن الیوسف دا یو ظالم حکمران تیر شوی دی د بوسرې د ښار ظالم حکمرانو د عبدالملک ابن مروان د بني امیه د دوی یو غټ حمایت کوونکی و د دوی ملګری و د دوی د بادشاهي د بقا دپاره صحابه کرام شهیدان کړي دي دغه ظالم مسلمان حجاج ابن یوسف دا د بصرې گورنر دی او په هندوستان کې په سند کې هندوستان په دې علاقه کې یو مسلمان ښځې ته یو هندو کنځلې وکړلې د هغې نه یې لوپټه لرې کړله د هغې بېعزتي وکړله دغه زنانه خط ولیکه حجاج ابن یوسف ته یې ورساو ای حجاج ته ډېر زړور یې موږ ستا په باره کې اورېدلي دي ته ډېر پهلوان یې موږ ستا په باره کې اورېدلي دي ته ډېر حماس او شجاع او بهادر یې ته په اسلام باندې خفه کېږي ته په مسلمانانو باندې خفه کېږي راځه نن خپله غوسه راځه نن خپله بهادري دا د اسلام دپاره ښکاره که یو هندو یو مشرک را پاڅېږي د مسلمانانو حکمرانی ده مسلمانان ځای په ځای باندې ملکونه او علاقې فتح کوي راشه په هندوستان کې ستا خور ته هندو لاس ورچولی مشرک لاس ورچولی راشه زمونږ تپوس وکړه حجاج ابن یوسف میټینګ طلب کو او وی ځوانان مجاهدین سپاه سالاران د صحابه بچی ماته راولئ په دې کې څوک موجود دی په دې د فوج په کمانډرانو جرنیلانو کې یو ځوان سپاهي دی چې د هغه عمر 19 کاله دی څو کاله دی 19 کاله دی په 19 کالو کې د ماشوم ګیره نه راغلی زما دغه زوی الیاس احمد دا د 19 کالو دی د ده په عمر کې دی محمد ابن القاسم او د اسلامي فوج سربراه دی او محمد ابن قاسم د حجاج ابن یوسف سکه وراره دی قاسم د محمد پلار دی والد صاحب دی او دغه قاسم خپل رور شهید کړی حجاج ابن یوسف همدغه حجاج د ظالم حکمران د خپل رور شهید کړی دی قاسم د محمد ابن قاسم پلار جرنیلان را طلب کړل میټینګ کې ناستو د هر چا نه خپله انټرویو اخلي د هر چا شجاعت او بهادرۍ ته ګوري د هر چا هسټري مطالعه کوي جرنیل صاحب تا چېرته جنګونه کړي
ما په یمن کې جنگونه کړي دي څومره علاقې دي فتح کړي دومره علاقې مې فتح کړي دي او جرنیل صاحب تا په کوم ملک کې جنگونه او جهادونه کړي دي ما سره دومره لښکرو ما په شام کې پلانکۍ علاقه فتح کړې ده ما په ایران کې فارس کې پلانکۍ علاقه فتح کړې ده ما پلانکۍ قلا فتح کړې ده خا محمد ابن قاسم ته چې لاندې باندې ولیدل ورته وایي من انت ته څوک یې ورته وایي انا محمد ابن القاسم زه محمد ابن قاسم یم وایي ستا عمر څومره دی زما عمر چې دی 17 ایئر 18 کالو یم زما عمر 18 کاله دی او دغه په بدن باندې ویښته ودرېږي چې دا خو زما وراره دی کته وی چې ولې ته خبر نو محمد ابن قاسم بردن ځان ساته چې زما پلاری شهید کړي دي داسې نه چې د یری نه چې زردن قصاص وانخلم زمانه چرته دا تپوسو کی محمد ابن قاسم برد سره نه ملاوي ده محمد ابن قاسم په غش وشتلو کې یو لوی بهادر دی محمد ابن قاسم پاس ورېدو باندې انتهایی درجه مهارت لري محمد ابن قاسم چې کله په غشي باندې یو زیولی په بدن کې یو زره نه خطا کیږي په دې وجه باندې د فوج مشر دی او محمد ابن قاسم په باره کې راځي چې ډیر ښکلی و ډیر مزیدار و ډیر لوړ و د منډه مقابله به ورسره چا نشو کولی د اس په سورېدو مقابله به ورسره چا نشو کولی جهادونه یې په کم عمرۍ کې ډیر کړي وو لس کلنۍ نه جهاد شروع کړی دی 2 کاله د کفر خلاف دا جنګېدلی زموږ استاسو په اصطلاح کې ډزېدلی دی دا هغه ځوان سپاهي دی ګوره ورته دغه ظالم بادشاه ستا حجاج ابن الیوسف دته حکم کوي شابه د ځان سره فوجونه واخله ځوانان ځان سره واخله او شابه په بحرونو په بیړیو کې واوړه په بحر باندې واوړه په سیندونو باندې واوړه د غرونو پروا مه کوه د اوبو پروا مه کوه د ولږې پروا مه کوه د تندې پروا مه کوه ولې درته دومره ښه حکم کوم جرنیل صاحب محمد ابن القاسم په هندوستان کې پلانکۍ زنانه ته هندوانو کنځل کړي دي د هندوانو د کافرانو دومره شجاعت چې سر مسلمانان دومره ډیر دي دومره طاقت دی د صحابو بچي لا ژوندي دي او دوی مسلمانانو ته کنځل کوي ورشو هندوستان فتح کا محمد ابن القاسم ځان سره د صحابو بچي واغستل ځوانان فوجین واغستل بوډاګان فوجین مجاهدین روان کړل اسونه روان کړل اوخان روان کړل زغری واغستلې توري واغستلې نیزي واغستلې غشي واغستل او خلونه واغستل او روان شو قسم په الله محمد ابن القاسم جنگيږي شهیدان ورکي د شهیدانو پروا نه ورزي ځوانان مجاهدین شهیدانیږي پروا نه ورزي مخکې روان دي بوډاګان شهیدانیږي پروا نه ورزي مخکې روان دي ولې مسلمان زنانتا کنزل شوی دي چا ورته کنزلی کړي دي هندو ورته کنزلی کړي دي چا ورته کنزلی کړي دي کافر ورته کنزلی کړي دي محمد ابن القاسم جنگيږي چاغي پورې ستا علاقې دای فتح کړلې هندوستاني فتح کو وایا محمد ابن القاسم د کوم ځای فاتح دی د هندوستان فاتح دی د کوم ځای فاتح دی د سن فاتح دی ولې فتح کړی دی وجه دا وا چې اسلام ته چا کنزل نه دی کړی قرآن ته چا کنزل نه دی کړی نن قرآن ته کنزل وشولې نن اسلام ته کنزل وشولې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنزل نه دی شوی په هندوستان کې نن محمد رسول الله ته کنزل کیږي ابوبکر عمر ته کنزل نه وی شوی نن ابوبکر او عمر ته کنزل کیږي څوک کوي خپل مسلمانی کوي څوک کوي خپل هغه خلک کوي چې قرآن مني کنزل پیغمبر ته څوک کوي هغه خلک کوي چې ځان ته مسلمانان وي نن د اسلام خلاف څوک دی کافر نه دی خپل مسلمان دی نن د اسلام خپې څوک وي موت وو مسلمانانی وو کافرانو ته ضرورت شته نه دی نن د علماو مخه څوک نیسي خپل مسلمانی نیسي نن د مدرسو مخه څوک نیسي خپل مسلمانانی نیسي نن څوک مدرسو ته د شرک او د دهشتګردۍ اډي وي دا ورته کافر نه وي دا ورته دغه مسلمان وي ولې د کافر په مسلمان باندې ډیره خواري کړې ده د نصرانیانو په مسلمانانو ځوانانو ډیره خواري وکړله په 1999 کال کې جارج جیکب دا د برطانیي یو مصنفو کتابونه ویل لیکل او دا د خپل دینم خلاف شوی
د اسلام خو لا پرېږده دوی داسې چلو کو چې وایي هغه مذهب دا د سیاست نه جدا کوي. نن مسلمان دغه په قسم په الله چې اول هغه نظریه دا پیش کړه سیکولریزم سیکولر نوم مو اورېدلی لادینیت دې ته وایي چې د مذهب د سیاست سره څه کار نشته هغه کافر هغه دا وایي چې د مذهب د سیاست سره کار نشته. نن ځوان هم وایي څنګه نشته ولې عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان نه دی او هغه سیاست کړی که نه دی کړی تاسو ته وایم هغه بادشاهي امور چلولي که نه دي چلولي تاسو ته وایم په کومه طریقه باندې هغه چلولي. زما او ستا اوسني بادشاهانو ښه سیاست کړی که هغه به کړی جواب راکوي هغه کړی دی. زما او ستا اوسني بادشاهانو کې به عدل ډېر و که هغه کې ډېر دی هغه کې ډېر دی. توره به په دې اوسني بادشاهانو کې ډېره وه که هغه عمر رضی الله عنه کې ډېره وه جواب راکوي. اسلامی ملکونو د هغه په وخت کې ترقي ډېره کړې وه مالي معاشي سیاسي نظامي که اوس به یې وکړي ووایه هغې وخت کې کړې وه. ای زما ورونو نو دغه رنګې دي دغې خلکو دغه فتوی ورکړي د کفر په حالت کې چې مذهب دا جدا کوي. هغوی چې کله راغلل د سیاست نه د لارډ میکالې ورته وایي دا جمهوري قانون چې دی دا چا لیکلی دی لارډ میکالې ده لیکلی دی ډېر کتابونه لیکلي دي په قانون کې کفري قانون لارډ میکالې په ځینو ملکونو کې اوس د دې کافر په حکم باندې د ده په فیصلو باندې د ده په لیکلو باندې فیصلې کیږي په قرآن فیصلې نه کیږي د رسول الله سلم په حدیثو باندې فیصلې نه کیږي د لارډ میکالې په کتاب د ده په قانون باندې ستا په ملکونو کې فیصلې کیږي. د چې دلته دوره وکړله د اسلامي ملکونو لاړه خپل کلي ته د یو رساله ولیکله یو کتاب یې ولیکه یو جملې ولیکلې وایي د مسلمانانو د خپل دین او د قرآن سره بېخرته مینه ده په هغوی کې زموږ قانون نه جاري کیږي کله تر هغې پورې چې مسلمانه ځوان او پیغله دا د علماو خلاف کړله نو زموږ میشن به بیا مخکې لاړ شي. څه وکوئ خپل انګریزي هغه قانون چې دی زمونږ کلچر چې دی زمونږ رواج چې دی دا د اسلامي رواج باندې مخکې کوي ترقي ورکوي دې ته بهتري حاصله کوي. وایي کله چې د مسلمان ځوان د مسلمانې ځوانې پیغلې په ذهن کې دا خبرې کېناستي چې د انګریزانو سټایل دا ډېر ښه سټایل دی. اوس وکړئ د انګلیش سټایل دی انګلیش سټایل کپلې راته وکړه انګلیش سټایل رومال راته راکړه انګلیش سټایل فرینډ سټایل ګیره راته جوړه کړه وایي که نه فرینډ سټایل پینټ شرټ راته راکړه. کله چې د انګریزانو هائی هاو آر یو ګډ مارننګ ګډ ایوننګ ګډ آفټرنون چې کله ستا د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په ځای باندې د دې شیزونو سره مینه پیدا شوله ته بې غیرته ځواني ته انګریز ځواني ته انګریزه پیغلې ته مسلمانه پیغله نه ګډ مارننګ ګډ ایوننګ دا پکې لاس شری السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ما ته زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ما ته زما الله وای چې سلام واچوا سلام قولا من رب الرحیم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سلام علیکم لا نبتغي الجاهلین. ما ته الله جل شانو فرمای چې سلام واچوا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې سلام واچوا او ته د انګریز د فلسفې نه د انګریز د قانون نه د انګریز د رواج نه د انګریز د لباس نه د انګریز د کلتور او د کلچر نه دومره متاثر شولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دې پرېښودل د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې دې پرېښودله روره تا ته ویم خورې تا ته ویم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس بهتر دی که د انګریزانو لباس بهتر دی جواب راکوي راته ووایي سوچ وکړئ 15 منټه او بیا ماته ووایي شابه د چا لباس بهتر دی ووایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او که د انګریزانو اوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس ماته بهتر دی ماته د خپل سر نه د محمد رسول الله لباس بهتر دی ماته د خپل بچی نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بهتره ده ماته د خپلې بیبي نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا بهتره ده. د عشق دعوه کوونکي ځوانه د عشق دعوه کوونکي خورې پیغلې
تا ته ویم واوره الله جل شانه فرمایي قل وایي دې مسلمانانو ته اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کنتم کچیرې تاسې په داسې حالت کې پراته یې تحبون الله ورسوله چې دعوی کوئ د الله جل شانه د محبت او د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د عشق دغه د پیغمبرۍ دغه د رسالت دغه د خاتم النبیین دعوی کوئ نو څه وکئ فاتبعوني قل انتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نو څه وکئ رسول الله صلی الله فرمایي اے زما د ذات تابعداري وکئ زما د سنت تابعداري وکئ زما د لباس تابعداري وکئ زما د طریقې تابعداري وکئ زما د عملونو تابعداري وکئ يحببكم الله په بدل کې به څه تاسو ته ملاو شي الله به درته ملاو شي او الله جل شانه به په تا باندې عاشق شي زه نه ویم خپل الله جل شانه قرآن عظیم شان کې فرمایي فاتبعوني د رسول الله سلام زما د پیغمبر اطاعت کوي د انګریز متابعت مکوي د لاډ بیکاله متابعت مکوي د شریعت متابعت کوي د رسول الله سلام د لباس متابعت کوي نو يحببكم الله الله بر تاسو سره مینه وکي او څوک چې چا سره مینه کوي څه ورته وایي مینوال ته عاشق وایي که نه وایي نو الله جل شانه بس تاسو عاشق جوړ شي الله جل شانه بس تاسو سره مینه وکي نو لباس ته چا بهتر دی شابه د محمد رسول الله سلام لباس ته چا بهتر دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لباس د چا بهتر دی وایا د عمر رضی الله تعالی عنہ لباس د چا بهتر دی طریقه د چا بهتر ده د عثمان رضی الله تعالی عنہ طریقه او لباس د چا بهتر دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د انګریز د کلچر او د هغوی د عقیدونه د هغوی د عادتونو د رسم او رواج نه به انشاءالله نفرت کو قسم په الله چې څوک د انګریزانو د کلچر سره مینه کوي نو څه طریقه به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب قوما فهو منهم چا چې قوم سره مینه وکړه هغه د همغې قوم نشو من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د کوم قوم سره مشابهت کو یو شانواله کو د قیامت په ورځ به دا د هغوی په ډله کې پاڅیږي مسلمان ورو رضوانه تا ته ویم د انګریزانو سټایلونه کې د چا سره به پاڅیږي زه نه ویم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه خبرې په وحی باندې بنا دي نو ستا پاڅېدل به د چا سره کېږي وایه که نه د انګریز سره به کېږي الله هم دې د انګریزانو د یهودو د رسمونو د رواجونو نه وساتي آمین کوئ نو محمد ابن القاسم دا هغه ځوان دی چې لاړو او هندوستاني د څه دپاره فتح کو د هغې زنانه دپاره چې کنځل ورته شوي نن فلسطینین د ورځې په زرګونو باندې شهیدانیږي دا پکې څه بند کړئ شور ډېرېږي لږ پکې ولګوئ نو نن دغسې نن عمر رضی الله تعالی عنه نشته چې د هغې مسلمانانو نصرت وکړي نن محمد ابن القاسم نشته نن خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نشته څوک به د هغې مسلمانانو حفاظت کوي اسلامي بادشاه تا ته ویم هغه فریضه هغه طریقه هغه جهاد هغه شجاعت دا ستا پلارانو کړی دی ای مسلمان بادشاه ته د دغې خلکو بچی ته د عمر رضی الله تعالی عنه بچی ته د محمد ابن القاسم بچی راشه راپاڅېږه په خپلو ټینکونو په خپلو تیارو په خپلو میزایلو باندې ګوتې ووه صفای کا ګردونه ترې لرې کا او راځه د کلمې د لوړوالي دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د بقا دپاره د هغې د حفاظت دپاره د هغې د بچاو دپاره د الله جل شانه د دین د دفاع دپاره د کلمې د لوړوالي دپاره او خاص کر د فلسطینیانو ورونو او خویندو د هغې کونډو رنډو یتیمانو د هغوی د حفاظت دپاره دغه میزایل دغه تیارې دغه جټ دغه بمونه دا د اسرائیلو خلاف استعمال کا څومره خوند به وکړي والله چې مسلمانان بادشاهان یو ځای شو 52-53 اسلامي ملکونه دي کم ملکونه دي اسلامي د اکثرو سره پکې جټ شته د اکثرو سره پکې داسې میزایل شته چې د هغوی دې پورې رسېدی شي خو مسلمانان خاموش دي ولې لشک تیستی د کافرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو کې تشریف فرما دی ورته وایي ای صحابو داسې وخت به راشي چې کافران به مسلمانان داسې قتل کوي
کافران با په مسلمانانو باندې داسې راځي لکه تاسو چې په یو دسترخوان باندې میوې ایښي دي، غوښې هم پیښې دي، سبزیان هم پیښې دي، ښایسته ښایسته خوراکونه هم پیښې دي، او تاسو دعوت میلمنو ته ورکوئ او میلمه ډېر وږی دی او میلمه را منډه کړي دسترخوان ته او د هغې نه روټۍ خوري، نو میلمه به څومره په مینه او محبت باندې دغې خوراکونو پسې راځي به که نه؟ ځکه چې هلته چرګ پروت دی، نری غوښه پرته ده، غټه غوښه پرته ده، پلاونه پراته دي، چکنیانې پرتې دي، اچار پراته دي، شملې مستې پرتې دي، بوتلې شربتونه پراته دي او میلمه وږی هم دی، راځي به که نه؟ نو رسول الله صلی الله فرمایي دغه رنګې به کافران په مسلمانانو حملې کوي لکه دغه میلمه چې په دې ښایسته خوراکونو باندې حملې کوي. صحابه کرام تعجب کړل، او خو انتهایی درجه غیرتمند خلکو ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم امن قلتنا، د الله رسوله مونږ به په دې وخت کې زمونږ مسلمانان وروڼه دا به کمي په مونږ باندې به کافران حملې کوي. رسول الله صلی الله ورته فرمایي لا، ستاسو به کم ناستئ، ستاسو مسلمانان وروڼه به د کافر په بدله کې 2 مسلمانان رسیږي، مسلمانان به ډېري، مسلمانانو سره به وسایل برابري، خو څه به وي مسلمانان به څه نه یېرېږي؟ مسلمانان به یېرېږي د مرګ نه، او د مسلمانانو به د پیسو سره مینه پیدا شي، د مال سره به مینه پیدا شي. نن د مسلمان د څه سره ډېره مینه ده؟ د پیسو سره. د پیسو په مقابله کې مسلمان قادیانیت قبلی، مسلمان شیعه کیږي، مسلمان هندو کیږي، مسلمان نصرانی کیږي، مسلمان عیسائی کیږي، مسلمان یهودی کیږي، مسلمان دهری کیږي د پیسو د پاره. اے پلارانو تاسو ته ویم د خپلو بچو حفاظت وکئ. نن سبا هر یو ځوان، هر یو دا ینګ جنریشن چې ورته وایي دوی سایلنٹ دهرین دي، قسم په الله سایلنٹ، خاموش ته وایي، چپ ته وایي، پټ ته وایي، پټ دهرین دي. عقیده یې دا ګرځېدلې ده چې په اسلام کې ترقي نشته. که څوک دا خبره وکړي دا مسلمان نه دی، که دا سړی دی که دا ښځه ده. که څوک دا وایي چې قرآن عظیم الشان 1400 کاله مخکې تیر شوی، اوس د نظام دپاره، د سیاست دپاره، د فوجي نظام دپاره، د معیشت دپاره، د اقتصاد دپاره، د ترقۍ دپاره د قرآن ضرورت نشته، د دین ضرورت نشته. دا مسلمان سړی او ښځه دا ملحدین دي، دا کافران دي او دا دهرین دي. که په خوله نه وایي په زړه باندې د هر مسلمان ځوان په زړه کې دا خبره شته، نو د خپلو بچو تربیت وکړئ. محمد ابن القاسم ته جوړ کړئ، د خپلو بچو نه مجاهدین جوړ کړئ، د کافرانو خلاف استعمال کړئ. عقیده ورته داسې برابره کړه. ته په تسبو نه خلاصېږي، ته صرف او صرف په منځونو نه خلاصېږي، ته صرف او صرف په روجو نه خلاصېږي، ته صرف او صرف په زکات نه خلاصېږي، ته صرف او صرف په حجونو نه خلاصېږي، تر هغې پورې چې خپل ځان ته اسلامي جذبه برابره نه کړي او خپل ځوان بچي ته او ځوانې لور ته اسلامي احساسات او جذبې پیدا نه کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دوی به څه کوي؟ حب الدنیا، د دنیا سره به مینئ زما د دې امت، وکراهیت الموت، او د مرګ نه به یېرېږي، ډرپوک به، بې غیرته به، بېکاره به. مسلمانان سړي او ښځې به د مرګ نه یېرېږي. الله جل شانو فرمایي که چېرته تاسو جهاد ته نه ځئ نو تدرک الموت، مرګ در پسې دی، اسرائیل علیه صلات وسلام در پسې دی، ستاسو فیصلې شوي دي. ولو کنتم فی بروج مشیده، که تاسو په کلکو، په مضبوطو، په اوسپنیزو، په لنټریزو مانیو کې پراته ناستئ، یدرککم الموت، مرګ به تاسو پورې درځي، تاسو پورې به در رسیږي، پرېږدیم نه. کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس چې دی دا به د مرګ خوند څکي. تاسو ته ویم داسې څوک شته چې د مرګ نه انکار کوي؟ زمونږ او ستاسو په دې بوډاګانو ځوانانو کې څوک شته هغه که نیک عمله دی او که بد عمله دی د مرګ نه انکار نه کوي؟ څه شو زما او ستا پلاران د نن نه 50 کاله وروسته به په موږ او تاسو کې تقریبا چې 80% خلک نه وي او دا 20% خلک به ژوندي. څومره خلک به؟ 80 کسان به په سلو کې چې تاسو ناست یې نه به 50 کاله بعد، او 60% خلک به دا ماشومان به. نو څه به کوو؟ الله ته به ورځو که نه؟ الله به رانه تپوس کوي. نو څه به کوو؟ نیک عمل به کوو. زما رونو د اختر مبارک ورځ ده، دغه روژه دا ټریننګ دی، ما درته 1000 بار ویلي. دا زه نه ویم، الله جل شانو فرمایي ای مسلمانه دا روجې در باندې نیسم، ای سپین ګیریا دا روجې در باندې نیسم،
اے بوډۍ زنانا الله فرمایي جل شانه دا روجي در باندې نیسم. اے ځوانا، اے محمدي ځوانا، اے د عمر رضی الله تعالی عنہ بچیا، اے د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچیا، اے د عثمان ذی النورین بچیا، اے د حضرت علی المرتضی بچیا، اے د عشره مبشره او صحابه بچیا، اے د یو لک سلیر جره زیتو کم پیغمبرانو بچیا، اے د غو روحانی بچیا، اے د صحابه بچیا، اے د تابعین بچیا. الله جل شانه فرمای دا روجي در باندې نیسما ولی لعلکم تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ. الله جل شانه په موت باندې ټریننګ کوي. راځه ټریننګ را تراکو. و د رمضان المبارک روجي دا ختم شي که اوس څوک زه روجه نیسمه د رمضان المبارک د روجي اجر او ثواب دا درته نه میلاویږي. هغه میاشت تېره شوه آینده کې زما ستا د عمر پته نه لګي. الله هم د ډېرو رمضانونو ته ورسوي. امین کوئ. اوس ټریننګ شو که نه چې ټریننګ څوک وکړي بیا ترې استاد امتحان اخلي که نه ټیسټ یې اخلي که نه. یا لکه کال چې ستا بچی په سکول کې تیر کړي بیا ته امتحان اخلي که نه. ته راځه چې تا میتس کې څومره خواري کړې ده، تا په بایولوژي کې څومره خواري کړې ده، تا په معاشرتي علومو کې څومره خواري کړې ده، تا په اسلامي علومو کې څومره خواري کړې ده. نو ټیسټ امتحان دی واخلي. دغه رنګ زمونږ د وفاق المدارس هم کال په کال د طالبانو نه د هلکانو جنکونه امتحان اخلي. ته چې چا سره مصریتوب یا کې د موټر سایکلو د جرنیټرو دغه رنګ ګلکار سره ترکان سره دغه رنګ زمیدار سره وخت تیر کی ستان امتحان اخلي چې دا کال خواري ما کړی چې ستر یاد کړی دي. نو الله جل شانه اوس امتحان شروع شو چې یو میش ما ټریننګ درک زما بندګانو. او قرآن عظیم شان کې الله فرمایي چې تاسو تقوادار شئ ځکه در باندې روجي نیسم. اوس به پته لګي چې سحر مونځ کې به په روژه کې څومره خلک وو چې اوس به په بوزه کې څومره خلک وي. میش ټریننګ تیر شوی که نه راشه د ټریننګ ثمره امتحان شروع دی. اوس به پته لګي د ماسخوتن په مونځ کې به په تراو کې ډېر ځوانانو اوس به د ماسخوتن په مونځ کې څومره خلک وي. ولې د ماسخوتن مونځ فرضیت اوس ختم شو. تاسو ته وایم چې بوزه شوله مخکې به مسلمان ځوان مسلمان خور تلاوت کو. راځه چې اوس په بوزه کې تلاوت کوي که نه ټریننګ کې به کامیابیږي که ناکامیږي به. که د ماسخوتن په مونځ کې همغه رنګې په مینې سره راتلې. اے مسلمان وروره، اے مسلمان خور چې خپل مونځ کې په ماسخوتن کې دغه رنګې ته په امتحان کې کامیابه شوې. مسلمانه ځوانه ته په امتحان کې کامیاب شې. په روژه کې تا سګرټ نسوار څکلی شو. تاسو ته ویم نسوار دې نشو اچولی، سګرټ دې نسو څکلی. راځه نن د الله جل شانه ټیسټ ته امتحان دی. راځه نن دا نسوار هم پرېږده. پوه شه چې ستا روژه قسم په الله قبوله شوې که ستا تا نسوار پرېښودل که تا سګرټ پرېښودل والله بالله ثم تالله قسم می اسلامي قسم د قاضي قسم می درته وکړو که تا ځوانه سګرټ پرېښودل ستا روژه قبوله شوې. که تا نشې تماشې چرس پوډر افیم آیس پرېښودل والله چې ستا روژه قبوله شوې ده. که ته مونځګزاره جوړ شولې ستا روژه قبوله شوې ده. که تا په بوزه کې تلاوت شروع که والله ستا روژه قبوله شوې ده. که تا په بوزه کې ذکرونه شروع کړل والله ستا روژه قبوله شوې ده. ولی الله جل شانه فرمایي روژې در باندې نیسمه لعلکم تتقون چې تاسو تقوادار شئ. کوم مسلمان به تقوادار کی؟ د ماسخوتن مونځ ته به څوک چې په کور کې یو او په دې علاقه کې یو ښه په اخلاص به خپلو جوماتونو ته ځي جامع ته واده را سره کولی شي. اسلامي واده ده نه د ګناه واده خو نه ده. او په کوم ځای کې ناست یو فی بیت الله د الله په کور کې ناست یو. واده را سره دا ځوانان دا سپین ږیري ملګري کولی شئ چې موږ به جمع ته راځو. راځئ به زه خو به انشاءالله راځم. داسې څوک شته چې هغه نسوار پریښي او بیا یې ونه کړي. زما رونو خیر دی واده وکړئ الله توفیق درکوي. څوک شته چې نسوار پرېږدي مه کوئ ګوره وکړئ واده. اوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه را ټینګه کا. قسم په الله چې الله دې ملګری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ملګری دی. نسوار به پرېږدئ، سګرټ به پرېږدئ، څوک چې چرس کوي چرسونه به پرېږدئ، نشې تماشې به انشاءالله پرېږدئ. د سار جمعې ته به ځوانان راځئ. کمیس د سار په جمع کې خلک قسم په الله چې یهودو دا مطالعه وکړه او د یهودو یو عالم هغه دا خبره لیکلې ده اوس هم شته. وایي ګورئ د مولانو نه تپوس وکئ، فیسبوک باندې سرچ وکئ. هغه یو مسلمان عالم سره مناظره کوي. ای مسلمان مولا صاحب وای داسې وکړه ستا دین بالکل حق دی، زما دین باطل دی. ستا پیغمبر دا بالکل اخیری پیغمبر دی، زما پیغمبر موسی علیه السلام اخیری پیغمبر نه دی. بالکل ستا دین حق دین دی. خو یاد ساته چې کله چې ستا د مسلمانانو عبادتونه دو سره برابر شوي نه د جمعې مونځ او د سحر مونځ
څومره خلک چې د جمعې په مونځ کې جمع کیږي ځکه دا خو فرض دی او د سحر مونځ فرض دی که فرض نه دی کله چې په دې دواړو مونځونو کې ستاسو د مسلمانانو جوماتونه داسې ډک شو لکه څنګه چې د جمعې په مونځ کې ډکیږي او د سحر د جمع جوماتونه ستاسو ډک شو ځوان خور دې خوب پرېښوده مور خور خوب پرېښوده ځوان مسلمان د خوب پرېښوده جومات ته راغی سپین ږیري خوب په سحر کې پرېښوده جومات ته راغی کله چې تعداد د جمعې د مونځ او د سحر د مونځ ستاسو برابر شو بالکل بیا به اسلام ترقي کوي بالکل بیا به مسلمانان په یهودو باندې غالب راځي د یهودو دا خبره به کټ کوو ان شاء الله سحر جمع ته برازو داسې وړه واده را سره وکړه اسلامي واده ده الله به اجر درکوي څوک به سحر جمع ته راځي ولې دا ځینې ملګري ګوتې نه اوچتوي ولې ګوتې اوچتې کوي څوک چې ګوته نه اوچتوي ګورې الله جل شانه توفیق هم نه ورکوي ګوته اوچته کوي واده وکوي راځئ به انشاءالله د سحر جمع ته به انشاءالله سبا ته پته لګي چې زما په جومات کې انشاءالله څومره رش جوړ دی راځئ داسې رش جوړ کوي چې دلته ډیګۍ راتشه کوي داسې رش جوړ کوي چې دننه جومات کې ځای نه وي او تاسو چې ملا صاحب جانماز درته بار اچوي انشاءالله داسې به کوئ راځئ چې د یهودو دا خبره ختمه کړو الله دې زمانه او ستاسو نه دا کمزوري روجي قبولی کی الله دې زما غوندې د ګناهګار نه ستان غوندې د نیکانو نه د غروجي د عبادت د تراویح د تهجد د پښمنی د روجماتي الله جل شانه دې قبول کی قسم په الله من کمزوري من ډیر کمزور عبادت کړي انتهایی درجه کمزور عبادت هم کړي یا الله ډیر کمزور عبادت هم کړي الله سره د کمزوري زما د دې مقتدیانو نه الله د دې مسلمانانو زما د ګناهګار نه دغه عبادت قبول کا یا الله که مونږ کې چا غیبت کړي په چا بهتان لګولې یا الله چا سره ظلم کړي یا الله وګي هم نه دی موړ کړي یا الله په چا روجات نه د ماته کړي یا الله صدقې پکې نه دی ورکړي یا الله په تراوو کې تنګ شوي الله د قرآن تلاوت هم ډیر نه دی کړي الله ذکر اذکار هم ډیر نه دی کړي الله ځوانانو پکې فیسبوکونه کړي الله سره د کمزورینو دغه ځوانانو نه دا روجي قبول کا الله زمانه هم قبول کا الله جل شانو زمونږ دغه دعاګانې قبول کا الله زمونږ د دین سره مینه پیدا کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره مینه پیدا کا الله د مدرسو د جمعتونو د علماو سره مینه پیدا کا الله د ګری پر خودو توفیق امر تر نصیب کا مخکې من درته ویل کنه چې رشاد طریقه بهتره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د انګریزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیره مبارکه پریخي ورکست کوم درخواست کوم عاجزانه التماس کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سنت به پریدو دغه غیره به پریدو انګریز ته به شکست ورکو په څه باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې دغه ګیره چې دا قسم دی دا ځوانه دا ستا ګیره دا د انګریز د پاره ایټم بم دی څه شی دی ایټم بم دی د انګریز زموږ ستا د ګیرې نه نفرت دی او انګریز به په څه خفه کوو په ګیره پرېښودلو باندې لکه زه د ګیرې سره بد ښکارم دا سوچ وکئ ګیره ما سره بدې ښکاري بدې خو نه ښکاري که نه هلکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي نو چې بد هم نه ښکاري نو ځوانانو تاسو ته یې ولې نه پرېږدئ راځئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې خوشحاله کړو راځئ چې خپل الله جل شانو خوشحاله کړو او د مرګ او د ژوند څه پته لګي کال له به ډېر ځوانان ډېر سپین ګیري په دې محفل کې نه یو هغوی به وفات شوي موږ به پرې دعاګانې هم کړي موږ به پرې جنازې هم کړي هېڅ د مرګ او د ژوند پته نه لګي واده کوئ انشاءالله هغه ملګري چې ګیري کموي او خرۍ پرېږدئ به یې واده کوئ یاره واده وکړئ انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د دنیا شاته وګرځوئ الله دې ولماته بیا تاسو ته پر یو څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي ټیم برابر دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین زمارونو د اختر مونځ خو کال کې 2 ځلې راځي نو نیت خو دې ته وایي د زړه اخلاص ته بس زړه کې دا راوله چې دغه واجب مونځ دی 2 رکعاته او په دې کې شپږ تکبیرات زوائده دي یعنی زیات الله اکبر پکې ویلې کېږي شپږ ځلې پکې الله اکبر زیات ویلې کېږي د نورو منځونو نه لاسونه به غوږونو پورې اوچتو او بیا به یې ځوړند ساتو سره د دې تکبیرونو 2 رکعاته واجب د اختر مونځ کوم الله اکبر که په خوله چا یو څه ګناه نه ده نیت مې کړی د زړه د خلاصه 2 رکعاته واجب مونځ کوم د دې ورکوټي اختر سره د ټولو تکبیرونو الله اکبر اوس ان شاء الله مونځ ته ودرېږو یو خبره ده یو ملګري چټ را لېږلی چې ځینې خلک د اختر په ورځ باندې په جومات کې چپړې وړي پردۍ چپړې وړي زما خبره اورئ دا شي زه انشاءالله ځان ته هم ویم تاسو ته هم ویم دا مه کوئ
که ستا ماشوم کور ته چا چپلې دروړي تپوس تې وکړه چې ولې راوړي. ګوره چې یو کس پردی جوړه واغسته بل مجبوره دی د بل جوړه به اخلي، هغه چې د بل واغسته بل د بل اخلي، انتظام نظم خرابېږي او ټوله ګناه د چا په سر ده چې اول چا چپلې وړي. خپلې چپلې مبارک شته، خپلې چپلې په خپو کوي. د مسلمان چپلې موړئ، د اختر ورځ ده، د قبولیت ورځ ده، د عبادت ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده. په دې ورځ باندې مسلمان ته د خفګان موقع مه ورکوئ او په دې ورځ باندې ځان په غلو کې مه حسابوئ. هغه څوک چې هغوی چپلې په تیر کې وړي یا قصدن وړي هغوی ته درخواست کوم چې انشاءالله دا کار مه کوئ. ټیک ده؟ الله دې عمل کول توفیق رانصیب.